إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. محترم ومسلمان ورونو، دا خبر په هیڅ باندې پټه نه ده چې الله رب العالمین په مختص نکوانې څومره انسانان پیدا کړي دي یا څومره جنات پیدا کړي دي، نو دای په دې دنیا کې عبث نه دي پیدا کړي، بلکې د انسان او د جن د پیدایش یو مقصد دی چې هغه مقصد د الله رب العالمین عبادت او بندگی کول دي. ځکه الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایلی دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله رب العالمین فرمایي وای ما دا پیریان او انسانان نه دي پیدا کړي مګر د خپل عبادت او بندګۍ لپاره دي پیدا کړي. عبد الله بن عباس رضی الله عنه دلته یعبدون ترجمه کوي په یوحدون سره، یعنی دا انسانان چې په دنیا کې پیدا شوي د دې صرف یو مقصد دی چې هغه د یو الله رب العالمین عبادت کوي. اوس موږ او تاسو د عبادت پیژندل پکار دي چې عبادت څه شی دی. عبادت یو جامع نوم دی چې هغه شامل دی هر هغه قول او فعل ته چې د الله رب العالمین خوښ وي. چې موږ په دنیا کې کوم کار کوو یا کومه خبره د خولې نه وباسو، هر هغه کار او هر هغه خبره چې موږ د خولې نه وباسو او د الله رب العالمین خوښه وي، هغې ته عبادت ویلی کېږي. ځکه الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ویا پیغمبر دې خلکو ته ووایه ان صلاتي بشک منزما، ومماتي ژوند زما، ومحياي او مرګ ژوند دواړه زما لله خاص الله لره دي رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو دی. نو محترمو، نن دلته زموږ او ستاسو موضوع هغه د الله رب العالمین په عباداتو کې یو بهترین عبادت، یو د لوی درجو والا عبادت چې هغې نه نن سبا ډېر خلک غافله دي، په هغې باندې دی چې هغه ذکر الله تعالی د الله رب العالمین ذکر کول. محترمو، د الله رب العالمین ذکر چې کوم خلک کوي، کوم خلک چې ذاکرین دي، کوم خلک چې الله رب العالمین یادوي، هغه خلک به همیشه په دنیا کې کامیاب وي. هغه خلکو په زړونو کې به سکون وي، هغه خلکو ته به اطمینان وي، په هغه خلکو باندې به مصیبتونه نه وي، هغه خلک به همیشه په راحت کې وي، هغه خلک به کامیاب وي.
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هغه خلق چې الله رب العالمین یادوي همیشه د هغه په خوله باندې د الله رب العالمین ذکر وي، د هغه خلقو مثال د ژوندو دی. لکه څنګه چې موږ تاسو په معاشره کې وایو دا انسان ویښ انسان دی، ژوندی انسان دی. او هغه خلق چې الله رب العالمین نه یادوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د دې خلقو مثال د مړو دی. ولې؟ هغه خلق چې الله رب العالمین یادوي هغه د الله رب العالمین شان پیژني، د الله رب العالمین عظمت پیژني، د الله رب العالمین ذکر کوي. ځکه الله تعالی فرمایي ولذکر الله اکبر. د الله رب العالمین ذکر دا ډېر لوی دی. نو محترم هر کله چې د عبادت دومره فضیلت دی د ذکر، نو ولې موږ تاسو ذکر نه کوو؟ همدغه حديث ابو الدرداء رضي الله عنه فرمایي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایي الا انبئكم ويا تاسو د خبر درنکنا په یو داسې اعمال باندې په یو داسې عمل باندې وازكاها عند مليككم چې تاسو لپاره پاسې کې ځکه تاسو د مالک په مخ کې یعنی سبا تاسو د الله رب العالمین مخ ته پاک دامن ولاړ وي، د الله رب العالمین مخ ته ولاړ وي، د ګناهونو نه پاک وي، هیڅ قسمه ټینشن مشکل تاسو ته نه وارفعها في درجاتكم او باغینا الله رب العالمین تاسو د درجې اوچت کړي. همدغه رنګه وخير لكم او غوره تاسو دپاره من انفاق الذهب والورق چې د دې نن تاسو ته غواړئ چې تاسو د الله رب العالمین په لار کې سره او سپین زر خرج کړئ، د هغې نن تاسو ته غواړئ یو داسې عمل تاسو ته ونښیم او یو داسې عمل چې د دې نه هم غواړئ چې تاسو د دشمن سره مخامخ شئ فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم چې تاسو د هغوی څټونه ووهئ او هغه ستاسو څټونه ووهئ، د دې نه هم غواړئ داسې یو عمل زه تاسو ته ونښیم. صحابه وویل قلنا بلا یا رسول الله، ولې نه یا د الله رسوله؟ داسې عمل مسؤول نه غواړي چې د هغه عمل دومره بهتر عمل وي، دغه عمل چې د الله رب العالمین مخې ته ته پاک ولاړې، درجې دې اوچتې، دومره د افضل او فضیلت والا عمل وي چې ته سره او سپین زر د الله رب العالمین په لار کې خرج کړي، د هغې نه بهتر وي، د دې نه بهتر وي چې ته لاړ کړې د دشمن سره وجنګېږې، د هغې څټ ته ووایې دا څټ هغه ووایي، د دې نه غواړئ، دا څوک نه غواړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ذکر الله، د الله رب العالمین ذکر کوه، الله رب العالمین به تعالی دا ټول درجات درکړي. نو محترمو چې هر کله دا ذکر دومره لوی فضیلت والا عمل دی، نو دا ذکر پیژندل غواړي چې ذکر څه شي ته ویلی کېږي. هر یو عمل هر یو کار چې ته کوې، که هغه هر کار وي هغې کې چې ته مخکې ځې ته به په هغې کې اول فهم حاصلی، په هغې کې به مهارت حاصلی، هله به ته په هغه کار کې مخکې ځې، که هغه دنیوي امور دي او دارنګې که دیني امور دي، په ټولو امورو کې به ته اول فهم حاصلی، هغې نه مخکې به بیا ته هغه امور کوي، هغې باندې به عمل کوي. نو محترمو ذکر چې کوم دی، ذکر دا په دوه قسمه باندې دی. علماو تقسیم کړی دی چې ذکر دوه اقسام لري، یو عام ذکر دی او یو خاص ذکر دی. عام ذکر مثال په طور باندې مونځ کول دا ذکر دی، تلاوت کول ذکر دی، روژه نیول ذکر دی، دا ټول دا ذکر دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وایي هر هغه عمل کول چې تا نه په هغې باندې الله رب العالمین راضي کېږي هغې ته ذکر ویلی کېږي. همدغه رنګې عبدالرحمن السعدي رحمه الله فرمایي وایي هر هغه عمل چې ته په هغې باندې الله رب العالمین ته نږدې کېږي هغې ته ذکر ووایه. بیا په دویم نمبر باندې چې د ذکر دویم قسمه دی هغه خاص ذکر دی چې کوم اذکار دي د الله رب العالمین برای بیانول، لویه بیانول، دې ته ذکر ویلی کېږي. خو هغه اذکار چې کوم مسنون وي په احادیثو کې ثابت وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، هغه ذکرونه او اذکار نه چې خپل جوړ کړي خلکو منګړه روایتونه جوړ کړي، نه که موږ او تاسو خپل ټول ژوند وغواړو چې خپل ژوند ټول به
ذکر کې تیر کو نو محترم زموږ او تاسو د ژوند یو صحنه هم دا سره نشي چې اسې تیر شي دومره اذکار متشریعت ښودلي دي دومره اذکار په اسلام کې موجود دي سحر چې راپاسېږي ستا د وده کېدو پورې ټول ذکر دی چې ته پرې عمل کې دومره اذکار دي په دین کې نو ولې په بدعاتو او په ضلالت په لار پسې ورپسې کېږو فمحترمو هر کله چې ذکر موږ وپېژنو چې یو عام ذکر بل خاص ذکر خاص ذکر دا چې کوم په مصنون دعاګانو کې ذکر شوی وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رانقل وي هغه ته ذکر ویل کېږي چې په آخر کې به زه انشاءالله د هغې تاسو ته یو څو قسمونه بیان کړم بل محترمو عام ذکر دی لکه الله رب العالمین قرآن کې فرمایي وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین ونصیحت کوه د خلکو ته دا نصیحت د مؤمنانو ته فایده رسوي خو که نن موږ تاسو ته وګورو په دې معاشره کې چې څوک چاته نصیحت کوي هغه نصیحت نه خلک هغې ته پیدا اخلي هغه نصیحت خلکو ته نصیحت نه ښکاري وایي پرېږده مړه د ځان نه دی راته څه شی جوړ کړی داسې وایي که نه وایي خو موږ به دې خبرو ته نه ګورو موږ به د قرآن په آیات باندې عمل کوو نو محترمو خپل ژوند خپله زندګي دا د الله رب العالمین د ذکر مطابق تېرول پکار دي بیا محترمو د ذکر قسمونه چې ذکر څنګه باید کېږي په کومو طریقو سره ذکر کېږي درې قسمه ذکر نقل شوی دی یو په خولې سره ذکر کول عام ذکر الله اکبر سبحان الله الحمد لله داسې الفاظ د خولې نه ویستل دې ته ذکر ویلی کېږي دا بهترین غوره ذکر دی بیا په دویم نمبر کې چې کوم ذکر دی چې افضل او غوره ذکر دی هغه دا دی چې په خوله باندې ذکر کول او په زړه کې د هغې په معنا کې سوچ کول سبحان الله باقي ده الله تعالى الله اکبر الله لوی دی دا افضل او غوره ذکر دی په ټولو کې همدغه رنګې بل ابن قیم رحمه الله ذکر کړی دی هغه چې درېیم قسم ذکر دا دی چې انسان ناست وي په یو ځای کې ځان له ځای کې ناست وي د الله رب العالمین په مخلوقاتو کې سوچ کوي د الله رب العالمین په عظمت کې سوچ کوي چې الله رب العالمین دا دنیا څنګه پیدا کړې ده په دې مخلوقاتو کې د الله رب العالمین په عظمت کې د الله رب العالمین په دې کائناتو کې سوچ کوي دا هم یو ذکر دی محترم مسلمان نو د ذکر اقسام موږ تاسو وپېژندل چې ذکر څه ته ویلی کېږي په کومه طریقو سره ذکر کېږي نو محترمو باید موږ تاسو ډېر زیات ذکر وکړو ځکه الله رب العالمین قرآن کریم کې موږ تاسو ته فرمایلي دي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وإيه إمام الله رب العالمين ذكر لي ركوي وسبحوه بكرة وأصيلا ده هذا فارا تصبيح وقت صلاة وقت ما خانك ولي محترم ده وقت صلاة كم ده بدي وقت ليه خد غافلا ده غفلت مخوضونه ودي ده بهترين كده الله رب العالمين تورده وقت ما خان خلق بكارونه مبارك شوي ستوري ستومانه ذکر کوي جوړ په دغه ټیم کې د الله رب العالمین ذکر کوي دا بهترین ټیم دی مسلمانانو همدغه رنګه د الله رب العالمین ډېر ذکر پکار دی دا ډېر مختص نه دی چې مطلب دلته ما یا لاړ شم مسجد کې ذکر وکړم یا په مدرسه کې وکړم یا انسان نڅا کې کېدم نه ذکر زمانه وقت نه دی معلوم ټایم نه دی معلوم په هر ځای کې ذکر کولی شي په شرط دی چې یو څو ځایونه دي چې هلته ذکر نشي کولی مثال کے طور غسل خانه کې باتروم دي ځایونو کې د الله رب العالمین ذکر نشي کولی خو په سلفو کې داسې خلک بیا موجود وو چې هغوی به باتروم ته تلل خپله به ذکر نه کوو خو بهر به ځان ته خلک کېنول چې ته تلاوت کوو چې زما دا ټایم ضایع نه شي چې زه هغه تلاوت اورم داسې هغه خلک دومره د دې خپل وخت پابند دومره د الله رب العالمین تابعداري کوونکي لكن الله رب العالمين قرآن في فرمائي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وإذا الله رب العالمين فقال عشت أسمانون كي الله رب العالمين دا أسمانون واسمك فإذا كريدي أو دا ورزا وشبرا ولي وديك النخلي أو عبرت لبارد عقل من خلقه عقل من خلق فديك السوچ كي تدبر كي فكر كي الله رب العالمين دا تمرا لوی اسمانونه پیدا کړی دي بستنوي وتعولي دي دا رب څومره لوی ربي د دې څومره لوی عظمت دي
دا ځمکې څنګه حوالې کړي دي، غرونه څنګه جوړ کړي دي، په دې کې سوچ کوي. بیا الله رب العالمین دا عقلمند خلق صفات بیانوي چې عقلمند خلق څوک دي؟ الذين يذكرون الله، چې الله یادوي قیاما په ولاړه باندې، وقعودا او په ناسته باندې، وعلى جنوبهم او په اړخونو باندې چې کله پراته وي په اوښ کې هم الله یادوي. ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، او دا الله رب العالمین په پیدایش کې سوچ کوي چې د ځمکې او اسمانونه څنګه پیدا کړي دي، او دا وایي ربنا ما خلقت هذا باطلا، ای الله تاسې نه دي پیدا کړي. په دې کې حکمتونه دي، ستا عظمت ته په دې کې اشاره ده، ستا لویوالي ته اشاره ده، په دې کې سوچ کوي، فکر کوي. او دا وایي سبحانك فقنا عذاب النار، او دا چې الله پاکي ده تعالی موږ د عذاب اور نه وساتي. دا د مؤمنانو او د مسلمانانو صفات دي چې کله هغوی ناست وي د الله ذکر کوي، په روان هم د الله ذکر کوي، په ولاړ هم د الله ذکر کوي، په پروت هم د الله ذکر کوي، په هر حالات کې الله رب العالمین همدغرانګې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وان شرائع الاسلام، و د اسلام د شرایعونه یو دا یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه، و ای د الله رسوله و د اسلام چې کوم شرایع دي دا ډېر زیات دي. فاخبرني بشيء اتشبث به، ما ته یو څه شي باندې خبر راکړه چې هغه په کې آسان دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ولا يزال لسانك، وخپل جبه مه بندوه، بلکې خپل جبه باندې همیشه څه شی رطبا بذکر الله، همیشه خپل جبه په ذکر باندې الله رب العالمین باندې لمده ساته. همدغرا عائشة رضي الله عنها فرمایي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، والنبي صلى الله عليه وسلم هو بحر وقت کې الله رب العالمین ذکر کوي، الله رب العالمین مې بحر وقت کې یادوي. یوازې دا سورې نه ده، مخکې ما تاسو ته چې په هر حالات کې د الله رب العالمین ذکر پکار دی. تجارت لپاره ووتې د الله رب العالمین ذکر کوه، په خوله خو کار نه کوي کنه، بلاسو کار کوي الله رب العالمین یادوه. لكن الله رب العالمین قرآن کې فرمایي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، کله چې تاسو منځ ادا کوي خواره شي په ځمکه کې، وابتغوا من فضل الله، د الله رب العالمین فضل ولټوئ، ځان دپاره رزق تلاش کوئ، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، د الله رب العالمین ذکر ډېر کوئ چې الله رب العالمین هم کامیاب کړي. په ذکر کې کامیابي ده د دنیا او د آخرت. کوم خلک چې په دنیا کې ذکر کوي د الله رب العالمین، هغه خلکو په جب کې به یو روپۍ نه وي، هغه په زړه کې به اطمینان وي. هغه خلکو په جب کې به هغه کس په مشکلاتو کې ګیري، چې کله د الله رب العالمین ذکر کوي هغه په زړه کې به غم نه وي، دا مشکل دی، په ما باندې دا مشکل راغلی، په ما باندې دا تکلیف راغلی دی، بیمار دی، خو چې کله د هغه په خوله باندې د الله رب العالمین ذکر وي، الله رب العالمین هغه ته صبر ورکوي په دغه بیمارۍ باندې. د ذکر دومره فضیلتونه دي او موږ تاسو د ذکر نه غافل یو نن سبا. همدغرانګې یوازې په دې کې نه چې کله لاړ شي او د دښمن سره جنګېږي د جنګ په میدان کې هم الله رب العالمین داسې نه دي ویلي چې تاسو لاړ شئ او سره جنګ وکړئ، نه، الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاذکروا الله، ویا مؤمنانو کله چې تاسو د جنګ په حالات کې د یوې ډلې سره مخامخ شئ چې هغې سره جنګ کوئ، فاذکروا الله، الله یاد کوئ ډېر لعلکم تفلحون، چې الله تاسو ته کامیابي درکړي. کامیابي یوازې دا نه ده چې ته هلته هغوی باندې بریا حاصله کړې، کامیابي دا ده چې ته کله د الله رب العالمین ذکر کې ته هلته وفات هم شي، په هغه جنګ په میدان کې شهید شي، دا هم ستا کامیابي ده. خو الله رب العالمین یادوي ډېر. همدغرانګې محترمو بل ذلك الله رب العالمين فرمائي وإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، الله رب العالمين فرمائي واللي شك مسلمان سريع ومسلمان خزي، مؤمنان سريع ومؤمنان خزي. هم دغرانګې الله تعجز کوونکې سريع والله تعجز کوونکې خزي.
او دارنګه رښتونی وایونکي سړی او رښتونی وایونکي ښځې زنانه، صبر کوونکي سړی او صبر کوونکي زنانه، والخاشعين خشوع کوونکي سړی الله رب العالمین ته خشوع کوونکي زنانه، والمتصدقين او هغه سړی چې صدقه ورکوونکي هغه سړی او هغه زنانه چې صدقه ورکوونکي زنانه دي، او دارنګه والصائمين روزه لرونکي سړی او روزه لرونکي ښځې، والحافظين فروجهم والحافظات او هغه سړي چې د خپلو فرجونو حفاظت کوي او هغه زنانه چې د خپلو فرجونو حفاظت کوي، والذاکرین الله کثیرا والذاکرات هغه سړي چې الله تعالی رب العالمین ذکر ډېر کوي او هغه زنانه چې د الله رب العالمین ذکر ډېر کوي د هغوی لپاره څه اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما. د دې خلقو لپاره الله رب العالمین بخشش تیار کړی چې د انسانانو ته رب العالمین بخښنه کوي، د انسانانو ته رب العالمین بخشش کوي، واجرا عظیما او دې ته به ډېر لوی اجر ورکوي. نو د ذکر یو بله فایده دا شوه چې د انسانانو ته الله رب العالمین بخښنه کوي، د انسانانو له الله رب العالمین ډېر لوی لوی درجې ورکوي، دا انسانان الله رب العالمین همیشه کامیابوي. همدغرنګې کوم خلق چې د الله رب العالمین ذکر ډېر کوي، د دې انسانانو دعاګانې الله رب العالمین د دې انسانانو دعاګانې الله رب العالمین نه رد کوي. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثة درې کسان دي لا يرد الله دعاء چې الله رب العالمین د دوی دعا هیڅکله نه رد کوي. یو الذکر الله کثیرا، یو خلق چې د الله رب العالمین الذاکر الله كثيرا، یو هغه کس چې د الله رب العالمین ذکر په کثرت سره کوي، همیشه د الله رب العالمین ذکر کوي، د دې انسان دعا الله رب العالمین هیڅکله نه رد کوي. بل د مظلوم انسان چې کوم انسان باندې ظلم کېږي او مظلوم انسان وي، د دې انسان پر الله رب العالمین دعا نه رد کوي او د دې انسان خیر الله رب العالمین کوي. د مظلوم نه ورځان ډېر لرې ساتي، کوشش کوه چې داغونه دعا واخلئ او خیرې هېڅکله واخلئ. همدغرنګې وامام المقسط او هغه پاچا چې پکې انصاف او عدل موجود، د دې انسان دعا الله رب العالمین نه رد کوي. همدغرنګې کوم خلک چې د الله رب العالمین ذکر نه کوي، د الله رب العالمین د ذکر نه غافله دي، دا خلکو څه حالات دي، څه مقام دی. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي وإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وبشك منافقين شدي الله رب العالمين تدور كي وورلادو كزانت الله تنور كي ذا كم زانت وركي المنافقين سعر ماتي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كده شمنسكي ودريجي سست الصلاة ارګامي کوي په مونږ کې خشوع الله رب العالمین ته نه وي، مونځ کې خو هغه ورته د ده لپاره د عذاب ذریعه وګرځي. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي من حافظ چا چې حفاظت وکړو د دې مونځ كانت له نورا دا مونځ به د ده لپاره د قیامت په ورځ باندې دلیل وي، وبرهانا ونجاة دغه لپاره برناوي دلیل ورنوي نجات ورنوي. ومن لم يحافظ عليها او چا چې د دې مونځ په صحیح طریقې سره حفاظت ونکړو لم تكن له نورا د دې انسان لپاره د مونځ نه رڼاوي، ولا برهانا او نه ورنه دلیل وي، ولا نجاة او نه ورنه نجات وي. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، او دا انسان به د قیامت په ورځ د فرعون سره راپاڅېږي، د هامان سره به راپاڅېږي، او د قارون سره به راپاڅېږي، او د ابي بن خلف چې لوی منافق و د هغه سره به راپاڅېږي. دا نه دي ویلي چې چا مونځ ونه کړو، د دې مونځ په صحیح طریقې سره حفاظت ونه کړو. ګوره او حفاظت د مونځ دا ده چې ستا به د مونځ کې خشوع وي الله تعالی ته، ستا به ذهن د الله رب العالمین په ملاقات کې وي. دا به نه وي چې ولاړ په مونځ کې او سوچونه د تجارت کوي، ولاړ په مونځ کې سوچ د کاروبار کې،
په منځ کې پیسې شماري، په منځ کې د کاروبار حسابونه کې، دا منځ نه دی ګوره، دا بېرته په تا باندې الله رب العالمین د عذاب ذریعه باندې جوړوي. او دارنګې او بل هغه خلک چې هغه منافقینو صفاتو کې راځي، هغه دا دی ولا یذکرون الله، چې الله رب العالمین نه یادوي مګر الا قلیلا لږ یادوي. کوم خلک چې د الله رب العالمین ذکر نه کوي او یا د الله رب العالمین ذکر ډېر کم کوي، ګوره دا صفات د منافقینو کې راځي. نو محترمو همیشه کوشش کوئ چې د الله رب العالمین ذکر کوئ، خاص کر د سحر ماښام او سهار د مونځ نه وروسته اذکار. زمونږ استاسو که مشران دي او که کشران دي په دې نه فقط چې مونځ وشي د مسجد ورته داسې ښکاري لکه چې چا په زوره باندې راوستی او یا په زړانګیا راوستی چې مونځ د مسجد نه. سلف صالحین فرمایي وایي مونځ د هغه انسان کامل مونځ نه دی ګوره چې مونځ وکړي او د هغې نه بعد عارف پاسې ووځي، بغیر د اذکارو نه وایي مونځ کامل نه دی. همیشه چې کله یو انسان مونځ کوي باید چې اذکار وکړي. د دوی ډېر فضیلت راغلی د اذکارو. د مونځ نه وروسته چې کوم اذکار دي که په دې باندې انسان پوه شي چې د دې څومره فضیلت دی، نو دا به هېڅکله د اذکار پوه نه دي. ځکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې تاسو مونځ وکئ او د هغې نه وروسته استغفر الله استغفار دا 3 کرات ووایئ، وایي الله رب العالمین به هېڅکله هم دا 3 پیره استغفار چې د مونځ نه وروسته یو انسان ووایي نو دا کفارة له، دا به د مونځ لپاره کې چې کوم غلطۍ دي کړي، کوم نقصانات دي کړي، الله رب العالمین به د استغفار په وجه نه معاف کړي. استغفار محترم دا یو ډېر بهترین فکر دی ګوره، د مونځ نه وروسته یوازې نه کوم خلک چې استغفار وایي په ځان باندې استغفار لازمي کړی دغه خلکو باندې به هېڅکله په ژوند کې مشکل را نه شي. دا څه نه دا زمون پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من لزم الاستغفار، چې په ځان باندې استغفار لازم کو جعل الله له من كل ضيق مخرجا، الله رب العالمین به هر قسمه مشکل نه وباسي. چې څه قسمه مشکلات پر انسان باندې راځي رب العالمین به د هغې نه وباسي چې کله د انسان استغفار وایي. ومن كل هم فرجا، او هر قسمه تکلیف او مشکل وي به ذهني ټینشن وي ورته، کاروباري ټینشن وي ورته، په کور کې ورته بیمار دی، قرضونه پرې راغلي دي، غریب دی، باران نشته دی، اولاد یې نشته دی، په ځان باندې استغفار لازم که الله رب العالمین به دې وباسي. ورزقه، او الله رب العالمین به له داسې طرف نه رزق ورکړي چې دا به ګمان هم نه کوي چې کوم انسان په ځان باندې استغفار لازم کړي. حسن بصري رحمه الله ته یو کس راغی وایي تنګسیا رامانه راغلی ده، وایي استغفار وایه. بل کس ورته راغلی وایي اولاد مې نشته، وایي استغفار وایه. بارانونه نشته، استغفار وایه. فصل میں تباہ شو، استغفار وایه. وقت اوسه کس ناست وایي څنګه هر یو کس ته دا د استغفار باره کې وایي د استغفار وایي د ټولو کارونو کې. نو هغه ورته وفرمایل تا د قرآن آیت نه دی لوستی چې نوح علیه السلام هغه خپل قوم ته فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، که الله رب العالمین نه طلب د بخښنې کوئ استغفار وایئ، بېشکه الله رب العالمین بخښنه کوونکی دی. یرسل السماء علیکم مدرارا، په تاسو باندې به بارانونه راولېږي پرله پسې. چې کله بارانونه باندې استغفار وایي الله رب العالمین به باندې بارانونه راولېږي. ویمددکم باموال، مالونه به درله ډېر کړي، وبنین، بچي به درله ډېر کړي. او دارنګې ویجعل لکم جنات، باغونه به درله وګرځوي، فصلونه به درله ډېر کړي، مېوې به درله درکړي. ویجعل لکم انهارا، او نهرونه به درته جاري کړي، د اوبو کمۍ به دباندې نه راځي چې کله استغفار وایي، د الله رب العالمین نه بخښنه غواړو. همدغرنګه یو واقعه ده، امام احمد بن حنبل رحمه الله ویو ځل د کور نه په سفر باندې وتلو، او لاړ یو ځای ته یو علاقې ته،
نو یو مسجد ته ورسېدو هلته یې غوښتل چې شپه وکړي نو دا مسجد خادم چې کوم دی هغه شپې ته پرېنه وکړو داسې نه پېژاندو چې دا امام احمد بن حنبل دی زمونږ د سلفو تاریخ دا و چې یو ځای ته به ته چاته به ځان نه معرفي کوو چې زه پلانکی یم زه دا یم لکه د نن سبا چې کوم افسران دي چې یو دفتر ته ورځي د پردی حق زه پلانکی افسر یم زه پلانکی یم نو د هغې د وجې نه د یو بل مسلمان حق ضایع کړي او دا مخکې لاړ شي د سلفو د علماو د فقهاو د امامانو دا طریقه نه وه امام احمد بن حنبل رحمه الله ویل ما له شپه راکړه هغې ورله شپه ورنه کړه نو هغه راووته بهر د یو وضو هلک د غیر وضع سره کېده نو هغه د شپې کور ته بوتلو خو هغه تنور والا به همیشه په خوله باندې استغفار به د کار رب العالمین امام احمد بن حنبل رحمه الله ورته وفرمایل وایي ته ولې همیشه استغفار وایي په خوله چې ګورم ستا په خوله باندې لفظ د استغفار استغفر الله وایي هغه ورته وویل وایي د کوم وخت نه چې زه استغفار وایم الله رب العالمین زما د زړه څخه پورې یو ارمان هم نه دی پرېښی بلکې هر ارمان الله رب العالمین زما پوره کړی دی خو یو ارمان مې پاتې دی چې هغه الله رب العالمین ورڅخه پورې نه دی پوره کړی هغه دا دی چې د امام احمد بن حنبل رحمه الله سره زما ملاقات وکړي امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایل زه امام احمد بن حنبل نو کله چې انسان استغفار وایي الله رب العالمین د هغه اعمال هېڅکله نه ضایع کوي هغه د هر قسمه ارمان او مشکلات د هغه حل کوي هغه پوره کوي محترمو مسلمانانو همدغه رنګې محترمو بل ډېر ذکرونه دي خو یو څو د هغې نه ما راجمع کړي دي بل کوم انسان چې دا دعاء لروي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال داخل ألفاظ بعض محدثين دي ضعيف ولدي لكن دير محدثين صحيح كل جدا سيدي نور يو صحابي ناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم راغب ورته ونی په اشاره خپل شکایت یو کو ژوند کې تم شوی ما مشکلات دراته رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط دعا وکړه چې دا الله رب العالمین باندې مشکلات حل کړي نو دې نه یو دسي او اسان عمل التخيل سوره اخلاص غالبا هر چاته یاد ده غالبا ذکر وایي چې زموږ اساس بعض خلک دي چې پروفیسوران نه دي وزیران دي په سوره اخلاص موضوع سورة إخلاص كسوق يوم زلوه ثلث القرآن د درين حسين برابر ده هم دغه رنګي حديث كرا دي من قرأ قل هو الله أحد جاكس قل هو الله أحد سكرت اليوم دشبيه سورة إخلاص يوم قل أعوذ برب الفلق يوم قل أعوذ برب الناس يوم أو دا بدل شبكة وفاة شون الله رب العالمين بجنة یا په ورځ کې وي یا چا د درې سورتونه ویل په ده باندې به سحر جادو اسانه کړی همدغه رنګې چا چې سورت اخلاص ویل یونس کرل نو ده دپاره به الله رب العالمین په جنت کې یو بنګله جوړه کړي همدغه رنګې څوک چې دا دعا ووایي اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره دا دعا چې کوم انسان ووایي وبدي انسان ته په دغه ورځ کې هیڅ قسمه مصیبت ونه رسېږي سوا د مرګ نه چې د مرګ د الله رب العالمین لیکلی دی چې کومه نیټه باندې راځي په هغه وخت باندې به انسان وفات کېږي نور به انسان ته هیڅ قسمه مصیبت ونه رسېږي همدغه رنګې محترم یو بل دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ويسوق بازار تلاشي بازار تداخل شو دعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنة الله رب العالمين بور لزرني كان وليك ومحى عنه ودنا بصاف صفاكي لا بصاف ستركي ودنا زرقنا هنا بدأت معك أو درجي ورفعه الله ألف درجات إن الله رب العالمين برنا الزر درجي وركي وبنى الله له بيتا في الجنة أو الله رب العالمين برنا تجنتك كورك
نو محترم خپل زندگی ولې په عبثیاتو باندې صرف کوو؟ خپل زندگی ولې په فالتو خبرو کې مصرف کوو؟ خاص کر محترمو نن سبا داسې خلک موجود دي چې د مسلمانانو حق کوي، د مسلمانانو سره مسخري کوي. انسانان خو پرېږده د الله رب العالمین په شان کې هغوی ګستاخۍ وکړي. لکه په دې څو ورځو کې یو شاعر تاسو کتلی دی، ما ته پته نه کوم چې دا نوجوان کونډه ټول د هغې سره ولاړ دی. خو دا یو خبره ګوره یاد ولرئ، که نن چا په خپل رب باندې غیرت ونه کړو، الله رب العالمین به ګوره هلاک کړي. ته څنګه د الله رب العالمین په باره کې سوالونه کوې چې ابتدا نه مخکې ځو، انتها نه مخکې ځو او د دې دنیا نه مخکې ځو. ته خپله په یو یونیورسټۍ کې پروفیسر ته د هغه یونیورسټۍ د پروفیسرۍ کې لایق لا نه یې هغې کې میډیکل نه خبر نه، انجینیرینګ نه خبر نه، په هغې کې څومره سبجیکټونه دي ته په هغې کې لا لرې نو ته به د الله رب العالمین په ذات کې صلاحیت شي چې ته د الله رب العالمین په ذات کې سوالونه کوې. او بیا یو عالم په هغې باندې رد وکړو او ماشاءالله زمونږ پښتانه هغه راپاڅېده او هغه عالم باره کې ویل چې دا جاهل دی. عالم دی جاهل ویل، لکه څنګه چې به هغه مکې منافقان ویل چې دا صحابه بېوقوفان دي. داسې خبرې وکړې. محترمو موږ او تاسو د شاعران څه ښیو؟ موږ د پښتو کلچر ښیو. آیا دا د پښتو کلچر دی چې ته د یو زنانه داسې اندامونه یادوه چې هغه لایق دی او بیا راته ځوان زامن ورته لاندې کلچر ته وایي واه واه ورته کوي. که یو عالم په منبر باندې یو مسله وکړه د زنانه مطابق او هغه مسله شرعي مسله هم وه، مثال په طور باندې د زنانه د محواره بیمارۍ په باره کې، نو خلک وایي دا عالم بېادبه دی. چې زموږ رسول الله یو مسله بیانه کړې ده، نو آیا دا خبره به بېادبه وي؟ او دغه شاعر ورته د دوی د خویندو او د میندو داسې اندامونو نومونه یادوي چې هغه یادول په خوله باندې، دا ډېره ګرانه خبره ده. دوی ورته واه واه کوي. د پښتو کلچر دا دی چې ته بې پردګي راولي. د پښتو کلچر خو دا دی چې زموږ او ستاسو زنانه به عزتمن دي، په دوی باندې به پردي. اکرام الضیف د پښتنو کلچر او ثقافت دا دی چې په دوی کې به مېلمستیا موجود وي. ستا په شعرونو کې خو د مسجد بې حرمتي ده، ستا په شعرونو کې خو مولا تانه مات نه دی. لحوم العلماء مسمومة من شمها مرضة ومن أكلها ماتا. د علماو غوښې ګوره زهر دي، زهر چې چا وخوړلې مړ به شي او چې چا بوی کړي بیمار به کړي. د ابن عساکر رحمه الله په مخ یو کس د عالم ته دې بیانوله، ورته ویې فرمایل یا اخي لا تذکر العلماء بسوء، یا ورونه علماو سپکي مه بیانوه، الله رب العالمین به دې داسې نه مړ کړي وه. عالم پرېږده، عالم خو داسې سپکوالی وکړو، الله رب العالمین دې پرې نه ښودو، جنت دې پرې نه ښودو، جهنم دې پرې نه ښودو، مساجد دې یاد کړه نعوذ بالله چې دې نه مې خانقه ده. نو محترمو زما د خبرو مقصد دلته دا نه و چې زه به چا باندې رد وکړم، زما د خبرو مقصد دلته دا و چې خپلې ژبې نه د عبثیات خبرې لرې کوي، د دین دفاع وکړي. دا ذکر دی، خلقو ته نصیحت وکړي د دې خبرو نه بند شي. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. د خپل دین نه دفاع وکړي، د خپل اسلام نه دفاع وکړي، نو ګوره کامیاب به شي. او که چېرته داسې ونه کړي نو الله رب العالمین به راباندې عذابونه راولي. رب العالمین دې په دې خبرو باندې تاسو له عمل کولو توفیق راکړي.